أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر صدقت يا رب العالمين. مخکې ذکر وشو الله رب العزت فرمای چې هغه حکمت چې د عقل مطابق دی او انتها ته رسیدلی کمال ته رسیدلی دی د هغې نه انکار کوي د معجزاتو نه انکار وکړو معجزه یې ونه منله نو فتول عنهم تم د دینه مخ واړوه اعراض تې وکړه ته ترې لرې شي. الله فرمای یوم په هغه ورځ باندې یدعو چې اواز به کوي الداعی دا دعوت ورکون کی आवाज کون کی الی شیء یو داسې سیس طرف ته نکر چې هغه ناکاره نو دی خو په قبر کې به وخت تیر کړی وي دي ته پته ده چې دی د ګناهګارانو ته د فاسقانو ته او کافرانو ته دعوت ورکولی شي نو دا د څه شي دعوت دی دا ناکاره دعوت دی دا ناکاره دعوت دی یعنی دعوت د عذاب دی. الله هم دې بچ کړي. د دې وجه الله وی ورنه دغه دعوت د قیامت دی خو د دې دپاره دا ناکاره دی ناشنا ناکار او بله معنی دا الی شیء نکر نو غیر مرضی لکل احد نکر معنی غیر مرضی لاحد هیڅوک هم په دې راضي نه دی چې د قیامت طرف ته راوستی شي هر کس وایي چې زه قیامت طرف ته بونتلی شم نو د دې وجه الله فرمایي الله وی فتول عنهم بس اعراض کد دیونا یوم په هغه ورځ باندې یدعو چراو برابلی با الداعی او आवाज لګون کی داعی الی شیء یو سیس طرف ته نکر چې ناکاره دی आवाज بلګي په هغه ورځ باندې یو دعوت ورکون کی هغه سیز ناکاره طرف ته خش عن ابصارهم بکی براوتی مسترگی ددیو یخرجونا چراوزی بدی من الاجداث د قبروننا نو خش عن ابصارهم خا شین عین ماده چې دا یا بمانه د خشوع نو سترګې به ښکته وي ولی دې ته به پته چې قبر کې خو را باندې لږ ذره به یضربو اوس به را باندې سم راږدي نو د دې وجه سترګې به ښکته او یو معنی ده خوش عن چې بکې به راوتي سترګې د دوی خوش عن ابصارهم چې بکې به راوتي سترګې د دوی یخرجون چې راوځي به من الاجداث د قبرونو نه کأنهم گویا کې دیو جراد منتشر دا سشری دا مولخان دی خوارو وارو جراد د جرادتون جمع ده مولخ ته ویل شي او جرادون مولخان ډیر نو دی گویا پشان د مولخانو منتشر بوي او الته سورۃ القاریه کې غرازی کل فراش المبثوث الله وی پشان د پتنګانو خورو ورو نو برعکس شي عام مفسرین وی بس یو حساب دی وی خورو ورو ته بس خورو واره بر روان میدان محشر ته. استاد محترم قاضی فضل الله سے وی الله دې په عمر کې برکت واچي هغه وی چې نه الته کې او یو عام توجیه پکې یو عام خبره کې صدائی خلاف نه ده خو هغه پکې یو عام کوي هغه وی کل فراش المبثوث نو انسان وی د پتنګانو سمت د پتنګانو یو اړخ چې دا متعین نه نو چې دا داسې خواره واري نو دا انسان چې د قبر نه راپاسي د جهت اندازه ورته نیم داسې خواره واره روان وي او بیا چې کله د دې اړخ متعین شي نو کله چې د مولخانو د عذابونو وغیرہ چې تاریخ ګوري په کمالاکو راغلی نو د ټولګي په شان باندې غرا روانو یو خو بل خو نه دی تللی په هغه ځای باندې ورغلی دی الله دې وساتي یا د نږدې دور کې داسو د بلوچستان د لګي علاقې والی یو څه بل سنو بس هغه د ټولګي په شکل باندې په هغه ګوره په ځای ورسان د ټچ کړ چې کم ځای نیوال هغه والی نو دک شان بیا چې کله یو طرف متعین شنو بیا به د مولخانو په شان چې د نیغ میدان محشر ته روان وي الله دې راته آسانه کړي.
کأنهم گویا کی دوی جرادن پشان د ملخانو منتشر خوار بی محتوعین از غلیدون کی بی الاداعی اغا دا آواز لگون کی طرف تا داعی طرف تا محتوعین منڈ وہن کی بی الاداعی اغا دا آواز کون کی طرف تا یقول الکافرون نوائی بدا کافران هازا یوم دا ورز عصر شدید دا دیر سخت دا کافران بوی دا قیامت پر ازوی دا ورز سشدا دا دیر سخت دا اللہ دے دا سختوالی نبچ نو الله اوس مثالونه ورکوي چې دا دې ستا معجزه و نه منله او نافرماني وکړه دا یوازې دې نه کوي دا دې پلار نیکونه هم خلک وایي که نوې نه کړم زاړه به چا نه یادوي دا د دې پخوانو خلکو هم کړي دي نو الله وایي کذبت یقینا تکذیب کړي قبلهم وړاندې د دونا قوم نوح قوم د سیدنا نوح علیه السلام تفصیل مخکې دیر شوي فکذبونو بس دې تکذیب وکړو دغه قوم والو عبدنا زمونږ د عبد شاکر نو نوح علیہ السلام ډیر زیات شکر گزارو 9.5 کاله چې تا د یو قوم وی چې ته جادوګری ته لیونی پتا گزار کوي تا د خپل مجلس نه پدې کودو کو باسي مختلف حربې به استعمالولې نوح علیہ السلام به مختلفي طریقې استعمالو چرته به اجتماعي کار کو چرته به انفرادي حتی مفسرینو لیکلي که یو کس به د لرګو د پارته چې ځان لرګي کټ کم نو نوح علیہ السلام به کې دي شي په دسه کارو کې نو هغه سربزان ل روان شه هغه به لرګي کټ کول د به دعوت ورکو داسې مختلف واده کې به چرته اجتماع راغونډه وای ته به دا چرته غم کې داسې مختلفو طریقو سره نوح علیہ السلام خدا د ظالم زامن چې دینو دک بس سلو پورې روایت راځي به 80 95 یا چې د 90 تقریبا دا خود 100 پورې یوم نه دی رسیدلی دومره کسان به کې مسلمانان شو نو الله وی چې هغه نه پرمانی کړو او نو د دې وجه دا یو لوی مقام دی چې په هر امتحان در باندې راځي ته به د الله شکر ادا کې سبب چې خدای پاک شکر دی چې ایمان دې را نصیب کړی دی خدای پاک شکر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی ګرځولې نو د دې وجه الله وی فکذبوا عبدنا بس هغه ګوره د عبدنا او د ټول د الله بندگان دي هغه له تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض پیغمبرانو له اوچتواله ورکړي مرتبه ورکړي په نور ټول غوړه دي او بعض له باقي مراتب دي نو د دې وجه الله وی عبدنا بنده زمونږ د بنده ګوره تکذیب وکړه الله وی فکذبوا عبدنا لکه ته چې چاته وی چې لکه تا د پلانکی خیالونه ساتو نارتي چې مړه زه خو نور سره دا کوم ترته چې دا خو زما ملګری وکړ تورته دا خو زما ملګری وکړ ما در لګریو الله وی فکذبوا عبدنا بس تکذیب وکړه زمنګ د بندا وقالو دی ول مجنون لیونی دی وزدجر نو چې دا کله ځان لواله نو بیا به داسې معنی راځي وقالو دی ول مجنون لیونی دی وزدجر او د پیریانو په اثر شوی دی پیریان په ناشتي نعوذ بالله من ذلک او یا دی وی وقالو ولدی مجیا عطف ته په ما قبل باندې نو بیا به معنی داسې شي وقالو او دی ول مجنون لیوانی دی وزدجر او رټل شوی دی من خو سړی په دی کو د مجلس نه بار ک بیا ما غراځي دعوت ورک نو الله وی فدعا ربه نو بس هغه आवाज وک الله رب العزت دعا یو وخت د الله نه انی مغلوب چې یقینا عاجز یم فانتصر زما امداد عنصر نه امداد وکیا او بعض علما و چې نه معنی داسې کوي فانتصر ای زما بدل واخلا نوح علیہ السلام سوی چې خدای پاک اوسه پرې هم صبر وکړه د دې نړوان دی بس واست زما بدل واخلا نو الله وی چې اوس کله دې ته خبر رااله نو ففتحنا من کولو کړي ابواب السماء غ دروازې د اسمانونو بما ان پوبو سرا منهمر جاری په جاری وبو سرا یا په وبو ډیرو سرا منهمر په وبو ډیرو سرا د اسمانونو د دروازې مرا کولو کړي بلم سوکړه وفجرنا الارض واخرجنا الارض او راوم باسل د ازمکنا عيونا چینی فالتقى الماء ملاقي شو دا وبو اے اسمان د موج د خپل وبرو وروانو اسمان پم دروازې را کولو کړی او زمکم په خپل چینی وبرو باسلی نو چې راو باسلی فالتقى الماء د اسمان او د زمکی دا وبو یو ځای شو التنم ډیر راتلی دلتنم نو دا جمع شوی نو د دې وجه
دا بایبل په روایت سره 40 ورځې په متواتر باران شوی، سورځې 40 ورځې په متواتر باران شوی. په موږ اپتنی مو شکار امروان او هغه د عذاب باران والله دو ساتي داسې باران هم نو د عذاب باران نو 40 ورځې د بایبل په روایت سره په متواتر باران شوی. او بیا وب دومره ډېرې وی چې دا دنګ غرونه چې کوم د حرارت و غیره چې بل اتفاق کوم سلسله ده د ارمینیا و غیره د اغینم شپک پټه چې دا وب چته ګرځي. او بیا کشته د نوح علیه السلام د مفسرینو په روایتو سره شپږ میاشتې یا و میاشتې دا په دغه اوبو کې ګرځېده چې الله بیا راټینګول کوي بیا سم کوي. نو الله وایي الله هم د وساتي د عذاب نه. الله وایي دغه اوبه یو ځای شو علی امر او مخکې تیر شي وفار التنور چې کله دا تنور کې چې دا اوبه داسې وغوټ کېږي نو تنور نه څه مراد دی؟ د بعض علماو په نسبت باندې چې همدغه خاص تنور ته مراد دی ځکه چې پارسی کې هم دې ته تنور وي، پښتو والا هم ورته وي، عربي والا هم دې ته وایي. نو بعض علماو چې همدغه خاص تنور ته مراد دی وفار التنور نور ته وغیره مختلفې خبرې. نو الله فرمایي بیا زمکه ډوله ډوبه شوې وه که خاص غرونه نو چې څوک وایي ډوله ډوبه شوې نو بس د هغې دپاره خو دغه دلایل دی چې هغې کې هم شته ظاهرا ولا بلا شی شته چې به زمکه باندې په ټوله باندې عذاب راغی. او چې څوک وایي چې ټوله نه وه ډوبه نو هغې وایي چې د دنیا دغه ځای ته محدوده وه ځکه موږ بار دا وایو چې بیا نور نسل د دنیا چې دا د نوح علیه السلام د دغه خاندان نه بیا یعنی د هغې نه را روان شوی دی نو دغه دنیا دغه ځای پورې بیا محدوده وه او په دغه خلکو باندې بیا عذاب راغلی که په دغه حساب یې وایي نو بیا په دغه ټولو راغلی. وفجرنا الارض او من سوک لراهم باسل د ځمکې نه عیونا چینې فالتقى الماء نو یو ځای شوي دا اوبه علی امر بناء علی امر د وجې د حکم د الله قد قدر چې اندازه یې لګولې شوې وه چې الله یې اندازه لګولې وه چې به دومره باران به په دې باندې کېږي الله ته یې پته وه. وحملناه ومن گچت کو دی نوح علیہ السلام لرا علی ذات الواح نو علی سفینه ذات الواح پیو داسی کشته باندې الواح چې هغه تختو والا و ودسر او میخون وره پیو داسی سیس باندې چې هغه تختو او میخون ونه بس دغه کشته وینو. الله وی او چدم کدی نوح علیہ السلام لرا پیو داسی کشته باندې چې هغه سواله وا هغه میخون والا وا ذات اصل کې پیو داسې سیز چې هغه سوی الواح د لوح جمع ده د پتختو باندې و دوسرو چې میخون باندې کشته ته مراد ده. تجری چې چلیدل دغه کشته باعیننا زمنګ د سترګو د وړاندې یعنی زمنګ په نگرانی کې یا زمنګ په حفاظت کې جزاء نجوز جزاء دا جزاء د لمن د هغه چا د بارکانه چې ودی کفر چې د څه انکار کړی شو نو انکار د چا شو د سیدنا نوح علیہ السلام دغه د پر بدلوه. الله وی ولقد ترکناها ویقینا من ګرځولیو دی لرا آیتا دلیل من ګرځولیو دی لرا دلیل نو فهل آیاشت دی سوک مدکر مدکر په اصل کې دی مزدکر بیا پکې قانون لګیدل دی طالبان علما په پويږي نو ولقد ترکناها ویقینا من پرې خو دی لرا آیتا نشانیه داسې وایا نو دغه کشته تر ډیره وخت پورې وا خلک به د دې تماشې له عبرت به حاصلو. ولقد ترکنا بلکې بخاری شریف کې راځي چې اول د دې قوم اگر چې بیا تاریخي او دغه بعضو روایت کې هوتا سماوي چې دا قوم د ارمینیا دغه کیسه راځي خو د بخاری شریف چې کوم روایت ته نو دغه په اعتبار سره بیا یا د کشته منتقل شوی دا یا وغیرہ هر څه وجه چې پکې راغلی دا خو دغه نه مراد بیا راځي چې په عراق کې بیا دا چرته مسلمانانو ابتدایي چې د دې امت کم خلک اغیلی دلې و د دې کشته دیدنه کړو. وحملناها ولقد ترکناها من وګرځو دلرا آیت النشانی په هل من مدکر نو آیاشت دې سوک نو مزدکر عبرت اغستون کی آیاشت دې سوک عبرت اغستون کی فکیف کانا نو سرنګ دی عذاب زما و نذر او ویرول زما نذر مصدر نو لکه څنګه دی په معنی د مصدر سره څنګه و عذاب زما او ویرول زما. ولقد یسرنا القرآن او یقینا من آسان
کړی دی قرآن لرا للذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو مدکر په معنا د مذکر آیا شته د څوک نصیحت حاصلونکي نالګه دا نیکانم لګیا ایزه په لیکلم خلقو کړي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله رب العزت وی چې ما قرآن آسان کړی دی د خلقو د پاره وي دي مولیانو راته ګران کړی دی مولا درته نه دی ګران کړی کاکا قرآن آسان دی په اعتبار د عمل سره قرآن آسان دی په اعتبار د عمل سره قرآن آسان دی په اعتبار د نصیحت حاصلولو دپاره عام فهم عام انسان هم د دین نصیحت حاصلولی شي قرآن ورته وایي چې بهی دا چې دا داسې خلکو چې دي د الله خبره منلې وه دا داسې خلکو چې دي د الله نه وه منلې ګوره دله مې دا عذاب ورکړه ګوره دله مې دا ورکړه دکه شان نور مختلف مثالونه وغیره راځي نو قرآن د نصیحت په اعتبار سره او قرآن د عمل په اعتبار سره الله آسان کړی دی او هر چې علوم د قرآن دي نو هغه ګران دي که ته وایې چې نه هغه آسان دي د هغې په اعتبار سره هم آسان دي نو بیا جاهل او عالم کې فرق څه شي نو د دې وجې د استنباط او د اجتهاد په اړه باندې قرآن ښه سخت دی د قرآن نه هر کس مسله نشي روباسي ورنه بیا به د انډیا د ډاکټر کاکا بشانوی چې د چندخ وخت هم جایز ده بیا به چینه له فتوی روباسي بیا به دغه کیسې هم پکې کې ولې چې په اجتهاد او استنباط د قرآن نه دا ګران دی دا علم ګران د دې وجې امام شاه ولی الله رحمه الله فرمای هغه وی دا ټول انسانان او دا مخلوق چې راجم شي او د قرآن په یو آیات کې مصلحتونه راوباسي د هغې علوم راوباسي نو دا د انسان د وس کار نه او کله ناکله په بیوت الحرمین کې وی کله ناکله د قرآن په یو آیات باندې زه فکر کوم دا هغې دومره علوم او معارف ما ته حاصل شي او دومره را باندې هغه علوم را ورېده شروع شي او دومره راته په هغې کې پویه را چالو شي چې زه د دومره د هغې هغه علم وي چې د هغې دغه دریاب عبور کول د هغې دغه داسې دي هغه الفاظ داسې دي چې دغه د علومو دریاب عبور کول د انسان په وس کې نه د یو آیات دونه علوم وي امام رازی رحمت الله علیه فرمای وی د قرآن د هر یو حرف کې چې د علم پروت دی یو په حرف کې وی یو د علم پکې انتها پرته ده ابتدا پرته ده یو پکې انتها پرته ده او یو پکې د علم چې دی ظاهر د مسلې پروت دی او یو پکې باطن پروت دی په یو حرف کې حساب لګا خو د عمل او د نصیحت په اعتبار سره قرآن آسان دی نو عمل وکړو الله دې توفیق راکړي نصیحت په هم حاصلو الله وی ولقد یسرنا القرآن او یقینا موږ آسان کړی دی قرآن لرا لذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیا شته څوک نصیحت حاصلونکي الله دې را توفیق راکړي